من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 90. اذ یقول المنافقون آیات کا غچوے منافقانو والذین فی قلوبهم مرض لواکسان چه زنو دوی کی بیماری وا. ادا منافقان میدان بدر کی نو دیکم زیو دیکھو موقع مدینہ منورہ کی چرته مدینہ منوره کې خدا د بے سر و سامانه حالت کې چې د 300 خلک د پیغمبر ملګرتیا کې علیه الصلاۃ والسلام د جنگ په اراده راووتل نو د منافقانو په خپل تبصره کولې خپل ریمارکس ورکول خپل کمنټس ورکول څه کول. اذ یقول المنافقون یا کاچوی منافقان والذین او آکسانو فی قلوبهم مرضون چه بزرون دوی کی بیماری و نفاقو سشو نفاقو یا کمزوری و د ایمان سیوی وی غر هاولائی دینهم مغرور کری دا کسان یعنی دا مسلمانان دین دوی دین باندې اعتقاد دا سے دے چی دی مغرور کری دی دی پاس بابو دی یقین نلری وی اللہ شتا صحیح شو وی دی خبری دی دوکا کری دی دی خبری دی دوکا کری دی اللہ تعالیٰ وی نا دوکا کری ندی ہاں پا معروضی حالاتو کی سکے پا معروضی حالاتو کی پا ایگزسٹنگ سچویشن کی you have to plan to the best of your ability. صحیح وہ اعتماد پر پلاننگ بانے نکے اعتماد بس بانے کے اللہ بانے نو اللہ تعالیٰ وہی نا دائے مغرور کرنی دے پخی عقیدے خبر دا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اسوچ اعتماد و توکل کی اللہ تعالیٰ بانے فَإِنَّ اللَّهَ نُتَاكِ سر اللہ تعالیٰ غزیز قوت والدے حکیم الحکمت والدے ولو ترى اکچرتار درے اذ يتوفى الذین کفروا چکل روحنا غستل د کافرانو الملائکتو فرشتو چکل امڑول کافرانو لا چا امڑول فرشتو د مرگ فرشتو تینا ساگانے رستے کم دے میدان بدر کی یضربون وجوہم د دیم خونے وال وادبارهم اشاگانے والے نو دے پاگورا اے خوشیو کافر تبا د صحابی تورا ورورا تیدا نو فرشتہ بولاڑو یشلق پیتے پدی مخویستا یشلق پیتے پدی شاوستا سرد اللہ نے بر اخلاص یضربون وجوههم چه وحل بے مخون دوی وادبارهم شاگانے دوی وذوقو اوی دوی تچغو سکے عذاب الحریق دا سوزون کے عذاب دا سشے سوزون کے نو دا بدر گزار دا کافرانو دا پارا دا دوزخ دا گزار نکم نو صحیح او پیغمبر علیہ السلام دا غلطولی کا چه پخپل زون پیغمبر علیہ السلام چرتا پا کافر بانے گزار نو کرے حضور علیہ السلام چرے پخپل اللہ سوک مر کرے نو نه په خپل الله څوک زخمی کړو دا دغه رحمت شام چې میدان جهاد کې لیډ به کو څه به کو لیډ کو خو چې په خپل الله باندې گزار نکو یعنی په کافر باندې هم زمره لوی رحمتو چې قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم خلک چې زماده پیغمبر په لاس هلاک شي دا د حد درجه ظالم خلک صحیح اللہ تعالیٰ زما پیغمبر چا بانے گزارو کو دا دا حد درجے ظالم بندرے نو پیغمبر وہ زما دا گزار دا وجہ چے دے دا حد درجے ظالم کی گزا چا بانے گزار نکو صحیح صرف ظالم خدے دا حد درجے ظلم تے نرسو خبر دین کرالا نو حضور علیہ السلام دا اقبل تورو مبارکہ دا بیدانا سنیولے وا او لکا دا عصا پشان دا لکڑے پشان دا سے پزمکہ بے لگولے وا دا سے ٹیک بے لگولا صرف کمان بے کو دا سے بے کمان کولتا to your left Saifullah, to your right. Look at your back, Farid. Payghambar alayhi salatu wasalam, sabakon. Command it. Come on, khopakh bane guzar. Khwa ke be kafir tere do, Payghambar alayhi salam guzar na ko. Khuyawzal. Da dagal tawlika. Ubay ibn Khalaf. Da dengbe khabith sare. Ubay ibn Khalaf. ها. دا بني جمح غټه قبيله ده. دا غي چیفو. او بد اخلاقه سره د مکه معظمه په یو کوڅه کې تاسو کوڅه وای د مکه معظمه په یو کوڅه کې پیغمبر علیه السلام سره ډیره بدتمیزي وکړه
پیغمبر اسلام سره ډیره بدتمیزي وکړه. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته سو قتل وی ابی هغه ورځ بم راشي چې زما په گزار به هلاکېږي. اور ته یار یو کریزي ته به دوره سړی کې ما باندې به گزار کې. وساخه د پیغمبر خبره الله وی یقینا دې به دوره سړی کې چې دې خو څوک مړای نه پته تا باندې به گزار کوي. صحیح. کله چې د بدر موقع رااله او ابو جهل او ټول سرداران راجمع کړل وی دومره پیسې ور کوئی دومره به اسلحه ور کوئی دومره به سورلا ور کوئی دومره به سوار ور کوئی دومره به آرمی ور کوئی. هر قبیله ډیپند چې قبیله سره لري یا سره مالدار ده او وی لیډ به کوئی خپل قبیله. نو ابی ابن خلف انکار وکړ. هغه یې زما پیسې هم ډبل درکم سورلا به هم ډبل درکم سوار به هم ډبل درکم اسلحه به هم خو زه به نه ځم. ویل ورته څه ته به نه ځې؟ وی نه زما ورور به لیډ کوي. وی نه ته چیف یې ته به ځې. نور سردارانو له هم غیرت ورکوي بزدله سړیه بې غیرته سړیه. صحیح. نو غیرت واغستم. وی ګوره دا یو خبره تاسو ته کوی نشم. څه شی یو خبره ده کوی نشم بس ما پرېږدئ ما مه بوځئ. هی ورته ته یېرېږې د چا نه او دغه خوار نه چې دلته تښتېدلي دي د هغې نه یېرېږې. وی ګوره یو خبره ده بیا یې زه نشم کولی خولې له مونږ وخولې له مې زګ راځي. څه راځي؟ خوله کې مې زګ راځي یعنې نه شم کولی. خیر مجبوری که روان شو ورسره. نو د حتی الوسه کوشش کو میدان بدر کې چې پیغمبر ته نږدې لاړ نشي صلی الله علیه وسلم. خو ته به کتل چې پیغمبر اسلام کوم ځای ولاړ دی نو چې اس په هغه طرف را روان او زه به زر په شا کړم. صحیح. یو واره دی اس د په شا کو اس مخکې زور کو پیغمبر علیه السلام طرف ته. نو بس پیغمبر علیه السلام خوا دې تېرېده حضور علیه الصلاۃ والسلام داسې خپله توره راوچته کړه او داسې وکړله داسې لکه اغزی چې لګې لکه څه چې لګې لکه اغزی چې بدن داسې اغزی والا بدن سره ولګو او دی یو اژدها شغه والا او په اس باندې سو مکې طرف ته منډه کړه او هلاک شو. اوس د خپل قبیله خلک هغه ورپسې اسونه وزغله خدای دې خوار کا شرمې مو خدای دې به خو باسا مونږ به خلکو سره مقصد لګو خبرو بیان شو کوله مونږ ته وایي تاسو مشر خود داخله میدان نغزره ده چغې والے خپل قوم واره راټینګي خدای دې به خو باسا مونږ په شرمونو شرمې ته خو مرشي یا به نمړې کې مونږ بچا سره مخ شو لګول خبره باندې شو کوله خلک وایي کینه ته به غیرت زمانو تاسو مشر مونږ ته له داسې منډي والے دې خدای څخه قوم خبره کوله شي نشي کولای او قوم خستر کې کته بیا. صحیح. نو دا ورته ګوره زما حالت ډیر خیر دی او ورته څه چل شوی نو دا ورته خو دا ایو او دا اغزی ول رسول ځای څه کوي دا خدای دې به خو باز تو ورشه هغه د محمد مرګري وو صلی الله علیه وسلم د چا لاس ماته یو نو په یو لاس ته ګره جنگ کوي. صحیح. د چا وخت کټه ویني ته به یو لګیا دی پښانه دي په مخ کې دي پښانه دي په مخ کې دي ابه ته اله سرمن دې سره شوی دا منډي وي نو دا ورته یقینا تاسو خدا ویل چې سرمن دې سره شوی دا خو دا تاسو ته پته نشته د چا په گزار سره شوی دا د چا په وی قسم دې رضی د وجه زما بدن کې کم درد روان دی وی که هغه درد والله د بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې ټول لیونی شي او ټول لیونی شي. خیر دی بهر ته بیت مونږ ته په شاعر اوست بس ضرور ځوان کې دوم دلام سره پریواز دلام سره او ته پیغمبر گزارو چې ول خلکو لاس وړو نن ټول سولې شو لاس په کې نه وته یک ګوتره وړه ګوته په کې نه وته کلاس دی وړو لاس په کې ورنه وته. ځکه الله تعالی فرمای الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم سوچ د پیغمبر په گزار هلاک شو دا سړی یقینا ډېر ظالم دی. نو دیو چې پیغمبر اسلام بچا باندې گزار نه کاوه. صحیح. دا به تور مثال ته سیف الله خانه غیر مسلمان ته بیان ورشي چې زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وښتو غزاګانو کې لیډ خو کړی دی خو چرته په یو کافرم په خپل گزار نه کړی.
ولو ترى اذ توفى الذين كشرطا لدلوي چکل روحنا غسل دا کسانو چه کافران شوی دی الملائکتو فرشتو یضربون وجوههم چه وحل مخون دوی وادبارم شاگان دوی وزوقو عذاب الحریق وی دیتا چه اسکی عذاب سوزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم داد دی وجه چه کم عملون لگری دیولان دی لاسون استاسو وان اللہ ارضی وجه اللہ تعالی لیس بظلام للعبید ند ظلم کون کے بندگانو بانے کتاب آل فرعون ددوی عادت و حالت پشان حالت دال فرعون لے والذین من قبل مواکسا چه مخیر دوینو کفروا بآیات اللہ اوی کفر کرو پایتنو دا اللہ فاقضوم اللہ بذنوبهم پس انہی صدویہ اللہ تعالیٰ پا گناہنو دے ان اللہ تاکیب سر اللہ تعالیٰ قوی قوت والا دے شدید العقاب سخت عذاب والا دے ذالک بان اللہ داد دے وجہ بان اللہ جستاس یقین پیدا شی چی اللہ تعالیٰ لم یکو مغیرا نعمتا ند تغییر ان کے دے نعمت انعمها غلا قوم چه اللہ تعالی دے انعام کرے پہ یو قوم والے حتی یغیرو مگر علا چه دوی تغییر کی ما بے انفسیں حتی یغیرو ما بے انفسیں پخپلا چه سو پر دے پخپلا دا اغیر تغییر اسباب میں جوڑ کری تر اغیر پر اللہ تعالی دے یو قوم نعمت تغییر اینا ندالتا یو مسئلہ ہوئی گئی چه نعمتنا اللہ تعالی یو قوم لور کئی نو بغیر د سبب او بغیر د باعث نه ور کوي بغیر د سبب نه او بغیر د باعث نه ور کوي خو واپس چې اخلي نو د سبب د وجه اخلي واپس چې اخلي د سبب د وجه اخلي تایید سورہ نحل سوال رسوں پارا کے دے آیت نمبر 112 وضرب اللہ پیدا مکو وضرب اللہ او بیان اللہ تعالی مثلا عبرت قریتن دیو کلی یا دیو شار کانت عاملتن چه ودا شار عاملتن پا امن ودا شار پا امن نو پا امن مانا تچا پہ بانے اٹیک نکو پہ شار بانے چا اٹیک نکو مطمئنلتن او وہ احل دے شار مطمئن وہ احل دے شار مطمئن نو سیٹسفیکشن راضی چې ضروریات د ژوند پرووائڈ وي اطمینان سره راضی چې ضروریات د ژوند حاصل دي نو د شهر ته ضروریات د ژوند حاصل زکه چې د دوی تجارتی لارې ټول دنیا ته دا کلاو او چا دې ته تعرض نکو زکه دا کسټوډینو مجاورانو د الله د کور نو چې کا یمن ته بتلل که شام ته بتلل کروم تبتل تر انڈیا پوری تجارتو قزاقانو قزاق پیجنے نا قزاق چوی دا اصل کے دا دی بحری لارو بحر کی کمیلاری وی بحری لارے دا دی چورا چپاولو والا غیتا قزاقان ہوئی صحیح ای پشپونو بارے ڈاکی ایسے پسوانے سے پشپونو بارے ڈاکی ایسے قزاقانو او چورا چپاولو والا دیتا تعرض دکو چه پتا بورتو لگی دا چه قافلہ دا کم زائدہ دا مکی دا وی اوکے ہاں اوکے دعا کوئی سکوئی وی یعنی دے پتاو لگے دا چیناغا چورا چپاولو والا سیو دا غیم سکردارو کنیو سا اقداریو سا ویلیوزیو سا نانزو ٹوپکیانو کو دال ٹوپکیانو چی مولیانو دے سنے دے صحیح شکا دا ٹوپکیانو چی مولیانو دا زمونگا پستانو عزیزان چی دی تربوران مو دی اچکزیان و غبیزیان اچکزیان و غبیزیان نو خو یو بل مړی چې بندے پر الله تعالی شي له دښمنی روانه ده کنه صحیح خو کده غبیزو طالب یا مولاوی یا د سکزو طالب یا مولاوی غته سنوي
صحیح. نو ما د سګیانو دغه مشر لیډر نه پوښتنه وکړه ما تاسو کې دا خصيفت ده چې مې دا مولا طالب تر خپل دشمن قوم مولا طالب ته سنوای نغه ډیر روان دی امته قاضي صاحب ته خبرې چې ولې ورته سنوایو مورته نه وې زمونږ د دوه کسانو یا د دوه کورونو یا د دوه دوستانو چې په میس کې څه اختلاف راشي جنگ پیدا شي پس حقوق باندې یا ځمکه باندې یا څه باندې صحیح. نو یو بل ته وای مولا را سره کې کمیړو ما میړه سي میړه خو مانو خاون ته وي مونږه سړی ته وایو څه ته وایو ځنه هغه سړی چې په جرګه پويږي هغه سړی چې په جرګه او فطرت پويږي نو موږ ته میړه وایو صحیح. نو موږ ورته چې مولا را سره کې کمیړو نه موږ مولا ته څه نه وځي ته میړه نه بوله سړی نه دی خدای دې روکا شي زه نه به په باسه ما په نظر کې ستاسو ډېر لوی احترام او احترام درته وضرب الله مثلا القرية كانت آمنة دا شار په امن مطمئنة اطمینان باندې یاتیا رزقها رغدن راتب دیتا پروویژن او رزق او ضرورت دو رغدن فراخا من کل مکان د هر جانبنا ذکرون تبدل او کسٹوڈین دی شام تبدل او کسٹوڈین دی یمن تبدل او کسٹوڈین د نور خلق تجارت به یو موسم کې او بل موسم کې ببن شه ځکه یو علاقې سره به تعلق او بل علاقې سره به تعلق نو دوی نه په زمي کې او نه په دوبي کې هیڅ چرېم تجارت نه چې یو طرف ته واره پروته ها نو دوی بل طرف ته روان شو صحیح شو ګرم طرف ته روان شو خبر ده کړه او زړه طرفونه خلق ور سره تجارتوم کو خلق ور احترام ورکو خلق چوره چپاولم نه کول نو الله تعالی دا یو نعمت چې ما دې قوم له ورکړو بغیر د سبا ایسا د دې طرف نه اسکردار نه خو ما ول ورکړو خدای څوکړه فکفرت بعنهم الله د انکار کده نعمتونو د الله پیغمبر راغې قران راغې نو دا نعمتونو دې جوړلا وکړه د دې نعمتونو تکذیب وکړه د نعمتونو نو باعث په خپل پیدا کړو دې چې دا نعمت وډراک نو سپیدال فاذاق الله لباس الجوع وسقودت الله تعالی خوندلږي والخوف او ديره بما كانوا يصنعون فسبب دعا چې دوی چې دوی دا کوم عمل کولو نو چې دوی بواعث او اسباب ولا پیدا کړل د وډرال لپاره الله تعالی ماته خپل نعمتونه واپس واغستل یو طرف ته قحط راوست یو طرف ته تات راوست لوګراله او بل طرف ته پیغمبر په پیدر په حمله شروع کړې پیغمبر علیہ السلام په پیدر په حمله شروع کړې نو بس پیغمبر په حمله شروع کړې چې په پټولو خلکو حمله شروع کړې وایي ودا خلک نه خبر ځین کړه اوس نو واپس پر سبب ذالک بان الله داد دیول چې الله تعالی لم یکم مغیرا نعمتا نه دې بدلون کې د نعمت غلا قوم چې دا انعام کړي په یو قوم باندې حتا یغیروا مگر الا چې دای تغییر کی دا نعمت به انفسهم پخپلا وان الله سمیع علیم اتا کی سره الله تعالی اوریدون کې دې او علم والده کذاب آل فرعون عادت دې پشان د عادت د آل فرعون له والذین من قبلهم او د آچا چې مخکې دوینو کذبوا بآیات ربهم هغه تکذیب کړو د آیاتونو درخبل فاهلكناهم بذنوبهم پس موږ هلاک کړل دوی په سبب د ګناونو دوی واغرقنا آل فرعون امونږ غرق آل فرعون وكل كانوا ظالمين ادا ټول ظالمان ان شر الدواب تاکي سره ډیر ناکارا د زناورنا دواب معنا زناور تاکي سره ډیر ناکارا د زناورو عند الله پنځ د الله الذين كسالوا كفروا چې کفر کړي د دې آیت تعلق دی آیت نمبر 22 سره آیت نمبر 22 شو آیت نمبر 21 او 22 بلکې د شل نه واخله یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله او د رسول د الله ولا تولوا عنه او مخماړوي د پیغمبر نه وانتم تسمعون حالانکه تاسو اورئ د پیغمبر خبره د پیغمبر خبره په غوږ باندې لګي خو سوچ پې نه کوئ
ولا تکونوا کالذین مکی گئے پشان دا کسانو چاگوئے سمینا او منگا واوریدل وهم لا يسمعون حالانکہ اگوی ناوریدل ذکر دا اوریدو مانا خدا را چا عمل پہ ہوکا نجیتا ما واوریدل او عمل دی بیام مخالف تنتا اوریدلی دی نا اس اللہ تعالیٰ وی چی دا تش آواز خو زناورو موری تش آواز خوشی عمل نکی مانا دارا چی پوئی گی کنا یا دا پوئی کوشش نکی یا پوئی گی نا یا د پوی کوشش نه کوي نو زناور خو پوي کې نه او تاسو د پوی کوشش نه کوي الله تعالی وای بیا پته ولګی دا چې تاسو سره د پوی ټولز د خو استعمالې نه زناور سره خو د پوی دا ټولز نشته زناور سره د پوی ټول نشته تاسو سره ټول شته او استعمالې نه نو بیا تدیر ناکاره شي شو که زناور تدیر ناکاره شي نبی فرمائے کہ ان شر الدواب تاکہ سر ډیر ناکار د زناورونو پنځ د الله الصم البكم هغه زناور دي چې کانوي ګنجانوي الذين لا يعقلون هغه زناور لا يعقلون چې هغه عقل نه کوي نو چې عقل نه کوي دغه وګوره دو سيزونه به استعماله یا به غوږ استعماله د اوریدو لپاره یا به جبه استعماله د استفسار لپاره چې په خبره پوه نشي څه به استعماله جواب استعماله چې مرګ دې په دې خبره پوي او چې خبره دی واورېده نو څه به استعماله وخت به استعماله نو چې کله د استفسار او بجبا یا واده ورنل په وخت باندې نو به واسه استعمال کې عقل څه به استعمال کې نو الله تعالی وایي ته وخت استعماله نه جبه استعماله پیغمبر ته پوښتنه کوي د خیر د خبره چې پیغمبر خبره کوي هغه اورینا کتهش आवाज په وخت لګیدل عقل ورته متوجه کوي نو خدای وایي ته خو بیا زناور نه چې اطلام دي شنه نو اوس واپس پر سبق ان شر الدواب تاکي سر ډیر ناکار د زناورو په نظر د الله کې الذين اغدوا كفروا چې کفر کړي فهم لا يؤمنون او دوی ایمان نه لري الذين دا کوم کافران دي الذين كافرون غاحت منهم چې تا دوی سره مغاحده کړی دا ثم ينقضون غادا ابیا دوی ما ته وعده خپل فی کل مره په هر کرت باندې وهم لا يتقون او ځان نه بچ کې د وعده ما ته ورونه نو صلی الله تعالی فرمایي چې دوی خو انساني اقدار نشته ایمان خو نه لري دا خو یو خبره ده ایمان نه لري خو بل ډېر خلک چې ایمان نه راوړي خو انساني اقدار پکې وي هیومن ویلیوز پکې وی human names پکی بھی چې وعدو کی نو وعده وی no I cannot do that because I have promised I am committed to my tongue and to my words صحیح هغه بیا سوی یې غیر مسلم خو سوی I am committed to my tongue and to my words خبرم ذهن کې رااله الله تعالی ها لوز نکړل موږ لوز وای لوز موږ لام واو او زوا لوز وای اصل کې دا لفظ دی لفظ دفع لفظ موږ لفظ جوړ کړل فاما تسقطن فی الحرب اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا د مکی او مدینی مېش کې کم قبایل چې په روډ سایډ باندې وسیدل د ټولو سره ټک کړ څه کړ قرارداد کړو د جنگ کولو خو هغه به در پرده خیانتونه کول چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی والا سره جنگ شروع کړ یا به سم معاملې وشو نو دوی به در پرده مکی والا سره مګرتیا کوله څه به کول نو دا چیټینګ دته جو دا خیانت کوي نو الله تعالی وی کړه دغه خیانتګرو څخه کسان دې اوړي دل په بغیر په خصبه ورکا فاما تسقطن فی الحرب کثر تاسو عمل دل فی الحرب پجنگ کې فشرد بمن خلفهم فشرد بمن خلفهم نو خوار وارک په دوی باندې هغه سوچ شاد دوی ته دي فشرد بمن خلفهم یو معنا خو اداره چې په میدان جنگ کې د خیانتګرو کسان او قتل خیانتګرو کسان دي او قتل نو دغه میدان جنگ کې دي دغه میدان جنگ دې ته خو درس ورکې خدای په سروستو نه کړي چې دراتو امکان وی غیله اوس نه ترک ورکا اينه اوس نه ترک ورکا چې خبردار ګوره که تاسو موږ دي دا راغلي دي وی ویل ډیل وی ویل دای سره به ګورو خبردار ګوره که تاسو راغلي چې هغه ته سٹارټ کړي یو معنا دا ده خواره ورکته هغه څوک رسول په سر روان دي یو معنا ادم دا فشرد بهم د دې په سبب باندې خواره ورکه هغه څوک رسول په سر یعنی دوی له داسې سبق ورکا چې هغه الته کسان په ناس درس اخلي چې خبردار ګوره دا طرف ته ونه ګوري نو ما په لګون جایش نشته غي تر سامل وکړو الټیز ورکړل څه وکړو ورسره الټیز ورکړل دې ته معنا دا چې وی راوغی چې هغه دا قدم ونه خوري خبردار کړل دې ته وایي جنگي ټاکټکس صحیح ورته جنگي ټاکټکس
فشرد بهم خواروار کر دوی سبب باندې من آغسو خلفون چې دوی پسې شاته دي لعلهم یذکرون دې د پاره چې خبره باندې ځان پوي کی چې مرګي ګوره انجام به موږ دغی کدا سه حرکت مونږ کو او ایسره ساملو کو ایسره سب اریانا چوک کې ډون کړ و اما تخافن من قوم خیانتا اکه اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدای بلا قوم سره موعده کړی دي اوس په چا باندې اعتماد کوم دا خدای اعتماد خلق نه دی دوی خو لوز نشته الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي خو چې احساس د تکی چې دغه قوم ارادي خینه دي خیانت ته تیاریږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې ورته اطلاع ورکړي زما او ستا معاهده ختمه ده زما او ستا کوم معاهده ده نه ختمه ده و اما تخافن لا اکچرت یریږي دیو قوم بارک خیانتن د خیانت چې په موقع دې بدشانه ستا په ملا کې چاړه در منډي یعنی خیانت بکې سره نو قدار یعنی انفارمیشن ته میراو شو چې دې قوم ارادي صحیح نه دي او چې مونږ څنګه جم کې انوال شو شانه برابر دی وار کړي نو الله تعالی پیغمبر اسلام ته د مخ کې نه ایته وایي چې مونږ تاسو معاهده خلاص و اما تخافن دې ته وی پریکاشنز سوې ورته precautions وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً سیف اللہ خانہ سنگا خیب قائدی اللہ تعالیٰ خی کچھر تیریگ دیو قوم لد خیانت بارکی فَمْبِسْ إِلِيهِمْ عَلَى سَوَانُ اُغُرْزُ دوی تموادد دوی عَلَى سَوَائِمْ برابر پا برابر چی اوکے اگر دماغ استا کا معاہدہ شوا استا تم لاس خلاص تے دمام لاس خلاص تے ان اللہ لا يحب القائنین تاکہ سر اللہ تعالی نکو خی خیانت گر خلق ولا يحسبن الذين كفروا گمان دین کئی آکسان چه کفر کرده سبقو ایدا گمان نکی سبقو چه گنه لیزا مونگ نروان دی تیر شوی دی مونگی اسراری ولی نشو لیزا مونگ نروان دی تیر شوی دی مونگی اسرا مونگی گنوس عاجز یو چه they are now far away from our control خدای وی دا کافر خام خیالی دا دا کافر خیم خالی دا انہم لا یعجزون تاکہ سردوی نشی عاجز کوئے ڈیفیٹ کوئے نشی اللہ تعالی واعدو لہم اس پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئی چو واعدو لہم اتیار کدوی نپارا ما آغشے استطاعتوں چستاس وسو طاقت کی گی من قوت دا قوت بار کی یعنی آغا قوت زان سر تیار کر سمر دے وس کی گی نو قوت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي پیغمبر علیہ السلام خبردار دا لفظ قوت سے چلتا ہے په معنا طاقت نے په معنا د اسلحه دے په معنا د اسلحه دے په معنا د اسلحه ویپنز نو اعدوا لهم تیار کا دوی د پارا ما اغه استطاعتم کی وس کی دی من قوت د اسلحه باب کے نو چې کوم اسلحه تیار ورشي اغه تیار کا دائیں نہیں ویل استعمال کا سیوے تیار کا ځکه دا ډیټرنټ دی اصله څه ده ډیټرنټ دی اوس کته مالدار او ستا په کور کې کلاشنکوف نه کلاشن اچو چې کور ورته پته ولګیدا چې دې کور کلاشنکوف نه خو وختي ما خام را رسیدلی کنه به را رسیدلی صحیح خو دا ورته پته ولګیدا چې خو کلاشنکوف هم شته زکو یک ور سلام شته او ګرینډونو ور سلام شته نو بیا هیدا جرأت کوي او نه ایسا ډیر اصلحه ده صحیح دا خسارې سودا ده تاسو دا مکه نه را ډیټرنټ دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ادر صالح دا سنونا خیل معنا اسونه ځکه هغه زمانہ کې جنگ وسوانه کېده اسونه باندې اوس پس کی پټانکونو یا په سمانه پتا یاره من رباط الخیل ومن رباط الخیل ادا اسنو در سالینا ترهبون به چی روی دے سرا عدو اللہ دشمن دا اللہ و عدوکم دشمن خپل نو چی اسلحہ در سری خبر پورا اسلحہ نو د خدای دشمن با درنوم یریگی او استقبل دشمن با هم در نهریگی نو اللہ تعالی دانوی تقتلون بی عدو اللہ و عدوکم چی اسلحہ تیارا کئی چی خپل دشمن پی امڑوی د خدای دشمن پی امڑوی نا فرمایو ترهبون بی عدو اللہ و عدوکم چی خپل دشمن پی ام یروی او بل دا اللہ دشمن پی ام یروی دا گورا دا زی اولاد چی سوخت جوندیو بوټو سره هم لیډر اگر چې ډېر آزاد دنیادار غوښنه سره خدای دې وبخي یو څو کارونه ډېر د کمال نمبر اول دا قادیانان غیر مسلم اقلیت کړي اگر چې تحریک پس منظر کې وبار ته تسلیم کړي چې دا سړي
دا غیر مسلم دي، دا د دین خائنان دي. قادیانان څخه کوي مرزا غلام احمد قادیانی خپل پیغمبر مني، دا یو کار کړو. دویم دا اسلامیک سمټ کړو، دا اسلامي دنیا سربراهانه ټول راجمع کړو پاکستان کې اسلامیک سمټ کړو، دا OIC دی جوړ شو ارګنایزیشن اف اسلامیک کنټریز. صحیح، دا دویم کار کړو. او دریم چې دا ډاکټر عبدالقدیر خان بوتره د چرته نه د هالند نه اور دې دا شی تیار کا. صحیح وکړه ودا ډېر ترټ نو ورته ملاو شو، دا ترټ پس منظر کې تیار کې والو. صحیح، نتیجه کوم دا و تیار کې جو بدا تیار کې نه تو پانسی یک پس لکه اترټ ورته درس درکو ځکه ورته دا شی سٹاپ کاوی نه سٹاپ کوم نه ځکه ما سره ډېر غټ دشمن دی، ما سره بل الله نشته، بل الله سره نشته. دا د استعمال لپاره نه، دا ډیټرنټ دی. دا څه شي؟ دا ډیټرنټ دی. نو دا چې څو وخت تیار شو دا شی چې پاکستان دا صلاحیت حاصل کړ، نو هغه وخت انډیا هغه مخکې نه دماکې کړې او هغه ته بس تیار شي، بس یو غلط کوي دا پاکستان راکش کې وی خوري. صحیح، نو پاکستان لا دماکه نو کړ، صلاحیت حاصل کړ. څه صلاحیت حاصل کړو. نو ته د پاکستان او د انډیا میچ کېده د کرکټ کوم ځای کې په دهلی کې. نو سډنلی ساينسدانانو جنرال ضیاء الحق ته ویل شي من صلاحیت نن فائنل صلاحیت نن فائنل کو او د 35 منټ په نوټس باندې مونږه څه کول شو دماکه کول شو. نو بس ضیاء الحق هغه فورن انډیا ته اطلاع ورکړه چې کرکټ میچ کتور لازم مونږ هغه له بیانوم کې خو د کرکټ ډیپلوماسي سمولنم کې او سربراه مملکت ته چې کرکټ میچ کتور دي زی رئیس جمهور دي ته غواړي کرکټونه وګوري نو دا څه کار نشته کنه. نو سربراه دا هغه دورو چې دلته د افغانستان او د رشیا لانجام شروع ونه پاکستان خو ډیر هغه کې انوالو. صحیح، زیارت وايي ډېر انوالو په داسې موقع باندې رئیس جمهور چرته تلل او د دومره اهم میدان پر خپل کرکټ کته نه ته درځم کرکټ لاغی سسپنس کې شو دې کرکټ کته. صحیح، خو سربراهان د کته انکار کوي درنه شو کوله چې نه نمبر راځه. صحیح، ورته موست ویل نو بل بیا چې دې کرکټ کته له ورته نو بیا خو وزیر اعظم او راجیو ګاندی څوک د اندرا ګاندی زوی راجیو ګاندی نو بس هغه ریسیو کو په ایرپورټ باندې. صحیح، او نه پرایم منسٹر هاوس تا استقبالی او بیا چرته وته کرکټ میچ لا نو دواړه کرکټ میچ تناستو. بس کرکټ میچ دی یو 15 منټه وکړه سره وکړه 15 منټه یا 10 منټه وکړه او بس په داکس دان. نو پرایم منسٹر خو بیا میزبان او هوست هغه سره روان شو. نو چې دغه باندې سیاف کو سمځه په ایرپورټ باندې سیاف کو او د ور سره ورحق شو. نو ورته وی چې they have got the ability, I can do it in 35 minutes. بس راغی. صحیح، نو هغه هم به خپل جنرالانو وایي سره ساشه د جنگ د مسله نه کنټرول د جنگ د مسله کنټرول کی ځکه چې روایتي اسلحه یا ټریډیشنل ویپن چې ټریډیشنل ویپن باندې هو پاکستان موږ سره مقابله کولی شي باندې کوی ځکه بوړو کې ملک ته انډیا په ډېر غټ ملک دی، آرمي هم ډېر غټه ده، ټریډیشنل ویپن ورسره ډېر دی. نو د ټول نه انتهایی قدم چې کله په جنگ کې اخلي څوک اخلي چې څوک کمزوري کیږي هغه به څه کوي انتهایی قدم اخلي. نو ته هغه سره کې موږ تباہ کی ځکه چې هغه تاسو احساس وشي اوس په میدان کې ټریډیشنل ویپن باندې جنگ نشم کولای او بچو شور ورسونه بس کار خلاص کا خبر دین کړل. نو بس دا ډیټرنټ دی. حالانکه تر اوسه پورې به انډیا پاکستان یو بل بیړه کړی خبر دین کړل. Ruslan që të rafënësën që dhe për qedele, në vonë apë dhe Indiasë dhe në zhjevë. Ako lë ditës mërë bërë dhe rëkirë, të gjërë dhe ako kafë la të va, që mërë të ditë të gjërë në dhe asë në mërë në dhe farë. وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ يَا رَبُ دوی د پاره هغه چې ستا په وس طاقت کې وي من قوت د اصلحینا و من رباط الخیل د رسالې د اسنونا ترهبون چې رویر دې په واسطه باندې عدو الله دشمن د الله او عدوکم دشمنان تاسو واخرین من دونهم انور خلق چې سوا د دې دشمنان لري چې هغه تاسو ښکار دشمنان نه دي پټ دشمنان دي. نو دې ته وي باغیان د اسلامي مملکت سوی ورته
باغیان د اسلامي مملکت. نو اوس که د اسلامي مملکت باغیان ہوتا دا احساس چې زمونږ د حکومت سره ټوپک هم نشته، زمونږ د حکومت سره ټوپک هم نشته چې موږ ډزو کړي، نو خو به سبا ارګ ته رسېدلي، څه به کړي سبا به ارګ ته رسېدلي. وایي چې دا ارګ ته نه رسي نو زره وجه نه رسي بلته تنګونه ولاړ دي. خبر ده انکرار الله تعالی و آخرین من دونهم. ځکه د اصلحې سره ستا دشمن د خدای دشمن هغه یریږي، ستا خپل باغی چې هغه واضح ستا دشمن نه دی خو در پرده دی بغاوت کوي، در پرده دی بغاوت کوي، هغه هم نه یریږي چې نه نه ایسر ډېر لوی قوت دی. لا تعلمون تاسو نه پیژنئ دوی، الله یعلم الله تعالی پیژني داخل کو ما تنفقوا من شیء. اوس دې خو ګوره چې اصلاح تیارې دا خیراتی تیاری نه ځان بدلوږي تنیس نه الوب اصلاح تیاری سوچ کا شګو پخلی عام سره د قندهار عام سره د نو کا روزانه روز فلیم خوري او بل چکن خوري او بل پیزا خوري او بل اکلاش کو پخسته شي صحیح هغه په بینز باندې گزاره کوي تبي بس پیسې بچي به بسوالي کلاش کو بوالی. الله تعالی فرمای و ما تنفقوا من شيء، په دې انټنشن چې د خدای په لار کې څه شی مو لګي چې دا صلیح تصالح حاصل کې یوفق الیکم، خدای بدل اجر درکړي. د دې وجه نه ابوټو سے خپل بیانونه کې وی به چې مونږه واخه بخرو خدای شی به جوړو پیسې تاسو واخه وای گیا وی مونږه واشه بخرو دا شی وتی یارو او وما تنفقوا من شيء في زکه دا شی وي ډیر لوی خرچه غواړي په بلیونو ډالر خرچه غواړي. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، خدای د دنیا کې امن راولي، جنگ سره خیر کار خو نه دی. شریعت اسلامي هم دا نه غواړي چې جنگ وکړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو، خدای نه کله هم دا مغواړي چې خدای دشمن سره مخامخ کړي. دا چېرته عقل مند خبره ده، عقل مند دی چې خدای جنگ راولي. لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتم، خو پیغمبر وایي که په سر دې راغله نو فثبتوا، بیا د جوان مردای مظاهره کو بیا تختمنو. صحیح همیشه خدای نه واسال الله العافيه، خدای نه خیر غواړه. څه غواړه خدای نه خیر غواړه، یا الله خیر راولي، خدای ته امن سلامتی راولي، خدای ټول انسانان له سلامتی ورکړي. خدای چې څوک لیونی شوی دي جنگ نه دی وای الله تعالی ته ویل عقل ورکړي. خبر دین کړه حضور اسلام فرمای دا حدیث لیکي چې لا تتمنوا لقاء العدو، ارزو ملرا د ملاقات د دشمن. ملاقات د دشمن معنی د جنگ. وصلی الله العافیه، خدای نه خیر او امن او سلامتی غواړه. خدای نه څه غواړه؟ خیر غواړه، امن غواړه، سلامتی غواړه. ولكن اذا لقيتم، خو کله مخ په مخ شي دشمن سره مونږه په سر دراله په سر دې زمو پښتو کې ضرب المثل له تاسو پښتو کې څه کنيسته مونږ د پیخ نه به تخت نه کیږي. مونږ بیا پیخ نه تخت نه کیږي، بس بیا پیخ ته ځانو نه سره. ولكن اذا لقيتم، خو په سر دراله فثبتوا، بس بیا ټینشن. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، هغه چې تاسو خرڅ کوئ څه شی چې وي په لار د الله کې الله به پوره درکړي تاسو ته د هغې اجر. وانتم لا تظلمون، تاسو سره زیاتې به نشي کولی. نو صلی الله تعالی فرمایي چې که جنگ دې شروع کړو ان اوایډبل سرکمسټانسز کې مسلمان به جنگ کله شروع کوي چې بل لار نه چې چاره نه بل نو بس به وسه کوي، بس بیا خبره چې پیښ نه تاسو نه کیږي، بس بیا نو جوان مرده سره وړاندې ورځنو بیا خو چې ستیم جوړیږي باندې ځان ورته لیونهګا څورته ځان ورته لیونهګا. زمانه کې به خبره کوله وی جنگ نه همیشه ځان بچ کوا څه کو جنگ نه همیشه ځان بچ کوي. تصرف دراله نو موږ مشران خو پټکی و تاسو پټکی وطن کې خو دلته نه وای صحیح نو پټکی نو هغه شمله بوا تا شمله ورته صحیح نو شمله داسې غاړې نه داوتا او په خاطر موږ مشران خو بګیری مو غټه وی ګیری ورته خلکیونی ځان ورته لیونه کنه صحیح ښه هي شمله د غاړې داوتا او ګیری ورته رګونی راو ورنډه کوي. اوس دې کې جوان مردیو هغه سکوړې ځان لیونه کی جن پاکل خونه کی په پاکل کی هغه ضرب المثل قوم یاد دې ته مې کیسه کړو کنه مو کړی چې یو مرګره بل مرګري سره لګیاو وې ته به یاره ما سره څنګه تاسو اول خط ته وځي نغې نه یاره ما خو بالکل د جنگ نه مې روح یې
ما ته وایي جنگ خبرې چې څوک یې زما ټوپونه وای نه ورته یې رمړګری دا چې څوک پورې سړی نه تله ترغه پورې یې روي چې کله میدان ته لړشي بیا دا یې ختم شي هغه وی نه یې رم چې جنگ نو مور په ما باندې سچل کی وختره باندې نیوشي خیر بار ته دې کنوینس کا وتره تا ګور ډیره مزای پکې فلانې ډینګله مړه کو چې بوې ته اول خط تا نو بس چړم به غشراغه نو رساله دې ملما په سر کې ولګیدا د خدای کړه داسې چړم به غشراغه نو د ملما په سر کې ول دا شکم سړی کنوینس کړه هغه یا خدای په ما بلګیدل نو دا خو دې به وای چې بس مرګ لري رسول صحیح شو نو غریب ته اوسه کو څنګه سکو نفسیاتی تو راغ باندې اثرو حسوله دې نو بس تقریبا مړو په غاړه روشت کو ډاکټر لې راوړ شفاخانه ته راوړ ډاکټر ته وای دا مل ما دې په تکلیف باندې کنه سره چې اول ختمه سره وي ول د خدای کړه داسې زما به کارو چې په دې جنگ کې لګیام نزل انیم لګیدلې بس ته نه راوړو اره چې دو سره غشي په دې سر ورغه وي غشي او ماغره چې وزري لري غشي او ماغره چې وزري لري خطرناک شي دی نو ورته ډاکټر صاحب بیا خدای ته وره سیلاج داسو کې چې خدای بچ کی چې زی واپس ورسوم دې بوښته په سازش مرګ لا دا خو راته لګی چې کینو چې دی وله صحیح ها چې مرګ ته به ولم صحیح دا ورته بس ان شاء الله استرجی ولکم ها عملیات ولکم نو دا ځای بوله کولاوم ها دا غشبه را باسم نو دې خیر بغری سره فکر ورته ډاکټر صاحب سم بچ بشي یعنی دې بر مرګ نه بچي ډاکټر ورته ګورو چې دا غشه کله را اخلم نو که مغزه ور سره راغلو خو بیا بچ کېدل نشته اګه مغزه ور سره راغلو نو بیا یعنی که مغزه ور سره راغلو نو معنا دا چې دې په انګل تللی نو چې په انګل تللی نو مغزه نه زخمی شي او که مغزه ور سره راغلو او بیا خو نو مغزه زخمی شي نو بیا بچ کېدل نشته نو که مغزه ور سره راغلو نو بچ کېدل نشته اګه مغزه ور سره رانل نو بیا بچي نو دې زخمی خبره وریدا وی ډاکټر صاحب بیا وی دغه فراق کا دې سره یې مغزه راځي کدی کپړای کې مغزون دی اول خط راځي صحیح بیا خو عملیات ته ضرورت نه ده بده فراق او دې کدی کپړای کې مغزون دی اول خط راځي صحیح شو ازمو یو اګو کرنل په دې آرمي کې نه هغه دا کوم سره چې ډیر جینیسي کوم نوجوان چې ډیر جینیسي دا ټیسټ راشي ډیر جینیسي صحیح به موږ هغه انټرویو ته کوو کنه سر انټرویو ته کوو نو چې انټرویو کې موږ فایند اوټ کړو سره ډیر جینیسي به موږ سلیکټ کوو به موږ نه سلیکټ کوو نو ما ورته ولي وی جینیس به ارګومنټس کوي جینیس به څه کوي ارګومنټ او د جنگ میدان کې تر ارګومنټ شروع کړل خرجي به جنگ توړه کوي ای بیا جنگ کرتا کہ آرگومنٹ کئی جو جنگ میدان لگوئی تو خرج یہ پکارے جوڑتا ہے ورزب ہوئی بسم اللہ یا سبحان اللہ ورته کزن ته درخه خبر وکړه ها دا خو بیان نه جګلن سے ماسپخین مانځه کې راغلو بس تاسو په خپل فایند اوټ کړئ چې جوان جګړن سم نو څوک مراد دي زما د حج مرګ دی تا فایند اوټ کنه نه فایند اوټ نو صلی الله تعالی وایي چې جنگ شروع ک په ان اوایډبل سرکمسټانسز کې او ان اوایډبل سرکمسټانسز سدي نمبر 1 چې چا در باندې جنگ مسلط کړي نو ته وسه کې ګوره نمبر 2 چې څوک د سیسه کې استاد ریاست خلاف نو ته وسه کې انتظار وکړي د سیسه عملی کی نه نمبر 3 چې څوک مسلمانانو سره زیاتې کوي بلا وجه د دین په بنیاد نو ته وسه کې انتظار وکړي ورته او نمبر 4 چې د مسلمانانو په دولت یا د هغوی په خطه باندې قبضه کړې ده نو به وسه کې انتظار وکړي ورته تیارې وکړي دا انیواډبل سرکمسټانسز دا څلورو وارو لپاره کامن تصور ده کامن کنسپټ چې جنگ کیږي د ظلم د تدارک لپاره دا تولیک جنگ سره لپاره کیږي
د ظلم د تدارک لپاره چې زیاتې د ان ون وے اور دی ادر د دې ذاتی لاره بند کړه. نو د شریعت اصول دا شو. نمبر اول چې د جنگ تمنا ملره. نمبر دویم جنگ اوائڈ کوا، جنگ اوائڈ کوا. نمبر دریم که ان اوائڈیبل شي نو وړاندې کېږي ورته بیا که بیا د پېښې نه تېښته نه کېږي. او نمبر څلورم چې شروع دې کو نو که هغه انکلاین ټو پیس شو، مایل شو څه ته؟ صلح ته. نو اگر چې ډیپینډ کوي په سرکمسټانسز باندې، خدا نه چې ته به هر صلح مسترد کې نه بس اوس خو به سر ته به رسو نه، بس صلح ته انکلاین شو وای ټیک ته خو لوک انټو د کانسیکوینسز چې دا خلک قابل اعتماد دي یا څه زمانه شته څه شورټی شته خبره ده کې راغله. دا خو به ډیپینډ کوي په حالات باندې چې کوم قوم قابل اعتماد دی، کوم قوم چیټینګ کوي. نو دا څلور بنیادی اصول دي. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اکچر دوی مائل شو للسلم صلح تا فجنح لها نتوم نرمشا. جنح یجنحو دیتا وگر منگو وزروتا کتکا سو کورتا وزروتا وغڑوا. وَإِنْ جَنَحُوا کدی مائل شو صلحتا فجنح لها نتوم مائل شو صلحتا. اس د سړي پوری ریزرویشن زی چې جنگ شوی چا سره یا جنگ کوي چا سره صحیح، نو سړي وایي کنه چې دا صلح په نامه سره د چیټینګ هونه کوي، صلح په نامه سره دوکه هونه کوي. نو الله تعالی وایي دیٹ از اپ ټو یو ټو فایند آوٹ چې دې تا چیټ کوي تر څه حد پورې ته د باندې مطمئن کېدې شي. دا بیا د لیډرشپ باندې موقوف تا. لیډرشپ دا ټول څه مد نظر ساتي. لیډرشپ دی هغه دا ټول څه مد نظر ساتي. نو الله تعالی وایي که ها 51% فار ایگزامپل توای چې نه نه بکی سرکمستانسز داسې دي چې دوی د پاره د صلح نه بغیر بل چاره نشته. دی وجه خدای مایل شو صلح ده. نو الله تعالی فرمای 49% چې استادین کې کوم خدشات راځي نو توکل علی الله، بس صلح ته متوجه شه او خدای باندې اعتماد وکړه. سیف الله خان څخه پرنسپل الله تعالی خو ده. بس جاهل خلک د دین دشمنانو په چرته یو آیت راونی سي بغیر د کنډیشنز ا د کانټیکټ نه بهر راونی سي ګوره وای بس جنگونه کوي څه کوي مړوي خلک مړوي. اصل مونږ کې جذباتيان خلک یې راوي بس ورځي ته ګډ ورکوي. دا قرآن ټول ون سنگل یونټ دی. نو سنگل یونټ معنا یو مسټ کیپ دی هول قرآن ان مایند چې دې کنسپټ سره. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اکثر دی مائل سلطا فجنالان تو مائل شدیتا وتوکل علی اللہ اعتماد کا اللہ بانے انہو هو السمیع تاکہ سرد اللہ تعالیٰ دے اوری دھن کے دے العلیم دے عالم دے وَإِن يُرِيدُ اکدوی ارادہ کئی ان یخدعو کا چتا سردو کو کے دو صلح پنامہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ نبیاتا کی سر کافر تانا پار اللہ تعالی هو الذی دغا اللہ تعالی آغازات دے ایدک بنصری چی امداد کرے تاثر بنصری پا امداد قلبانے و بالمومنین پا ملگرتیاد مومنان بانے و علف بین قلوبیم او اللہ تعالی تڑن راوست دے. تعلیف مانا تڑن او اللہ تعالی تڑن راوست دے بین قلوبهم پمیز دزرد دے مومنانو کے لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچھتا خرچ کرے جملہ آغا عمال چھ پدیزما کے دے ٹول ما اللفت بین قلوبهم تا دا جوڑو دا تڑن نشراوست دے پزرد مومنانو کے ولیکن اللہ اللف بینہم لیکن اللہ تعالی جوڑ او تڑن راوست دے دزرد دے کے انہو عزیز حکیم تاکہ سردا اللہ تعالی قوت والا دے حکمت والا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحاب النعیم. اللهم ربنا الحمد لله ولا ذكر من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا الله ارحم الراحمين.
سيف الله خانه